الى دنیا کې عزت ورکړي د مرګ نه وروسته به عزت ورکړي قبر کې به ته عزت ملاويږي او د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د عزت ورکړي او دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر په واضح الفاظ باندې کړی دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې کتاب سره بعض قومونه اوچتای عزت ورلور کوي بلال حبشی له د قران عزت ورکو سلمان فارسی له د قران عزت ورکو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له د قران عزت ورکو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله د احد د خندق په ورځ باندې غزوه خندق په ورځ باندې نبی علیہ الصلات والسلام صحابه ته زی تقسیم کو چې د دې ځنه دې پورې بتاسو خندق وکني د دې ځنه دې پورې تاسو مهاجرین او انصار تقسیم شو نو په سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ باندې لانجر الاله مهاجرین ویلي دا به د مونږ سي انصار ویلي دا به د مونږ سره نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر ورسېدله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل سلمان منا سلمان زما د کورنۍ نه دی سلمان زما د خاندان نه دی سلمان زما نه دی فارسی دی د فارس نه راغلی دی او چې قران له غاړه ورکړله نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې دا زما د خاندان نه دی دا د ما نه دی یو مقبانی نبی علیہ الصلات والسلام ته تاسو کو سلمان ستاد پلار څنوم دی ته د چا بچي ته د چا زوی نو سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ز سلمان ابن الاسلام سلمان د اسلام زوی دی ځکه د پلار نو میوانه خستو عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو پسترګو کې اوخ کې راللې او دا ویلې چې عمر هم د اسلام زوی دی د خطاب زوی نه دی اغي لا الله جل جلاله عزت ورکو نبی علیہ الصلات والسلام په دغه غزوه خندق کې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره لی اے سلمان تاسو باندې بچ کله دشمن غالب نو تاسو به څه کول ځکه دا د ډیر عمر سره 2.5 یا 3.5 کال عمر او د ډېرې سختې تیرې کړې وې د اسلام دپاره د هدایت د موندلو دپاره نو نبی علیہ الصلات والسلام ته مشوره واخیسته اے سلمانه کله چې به په تاسو باندې دشمن غالب نو تاسو به د اغي مخنیوي څنګه کوو د اغي نه بم د دفاع څه شی استعمالو سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے د الله رسوله دشمن چې به غالب د کب طرف نه به د حمله خطر و من به هغه طرف ته دومره کند وکنستله چې اسبت ټوپ نشواله چې څوک به ورغزار شو بیا به راخته نشو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه ته وی اے صحابه د کم طرف نه چې خطر ده هغه طرف نه خندق وکني دومره عزت الله ورکو چې بیا د الله رسول ور سره مشوره کوي دا عزت ولی ملاو شو دته حالان کې دا د پردي وطنو دا د بل ځای نه راغلیو زمونږ د پښتنو په اصطلاح کې دا امسیو او قرآن ورله دومره عزت ورکو د نبی علیہ الصلات والسلام تابعداري ورله دومره عزت ورکو چې نبی علیہ الصلات والسلام ور سره ډیر په اهم کار کې مشوره کوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله جل جلاله په دې کتاب سره بعض قومونو له عزت ورکي سلمان له عزت ورکو بلال حبشی له عزت ورکو د غرنګي کمزوري صحابه الله ورله د دې قران په ذریعہ باندې عزت ورکو دنیا کې د عزت ذریعہ ده او قبر کې هم د عزت ذریعہ وي